یو ورور سوال کړی دی چې ګیره کې ډیزاینونه جوړول د دې ګناه ډیره ده که لږه ده او ګیره خریل د دې څومره ګناه ده او ګیره څومره مقدار کې پرېښودلو باندې د سنتو اطلاق کیږي او چې د هغې نه کمه چا چې د موټي نه کمه ګیره پرېښې وي نو آیا دا هغه سنت او واجب ګیره ده او که نه ده؟ نو جواب اول خدا دی چې د ټولو نه مخکې دنیا ته 1,40,000 کم و بیش پیغمبران راغلي دي او د 1,24,000 پیغمبرانو دا سنت دی چې هغوی دا ټولو ګیرې پرېښې دي یو پکې ګیره دا خریلې او کمه کړې دا نه ده. د دې د وجې نه پیغمبر علیه السلام خپل امت ته د دې سنتو حکم کړی دی چې تاسو به دا ساتئ په دې خپلو مخونو باندې او دا به هیڅ قسمه چې کوم دی خرایه یا ویستلو دا به نه کوئ. د دې د وجې نه د علمای امت په نسبت باندې چې کوم جمهور علما دي اهل سنت والجماعت په نسبت باندې هغوی وایي چې ګیره پرېښودل دا واجب دی او د دې کټ کول یا خریل چې کوم دی د یو موټي نه کمه پرېښودل دا حرام دی. ګناه کبیره ده او د داسې ګناه مرتکب چې کوم دی هغه به فاسق هم وي، فاجر به هم وي او ګناهګار به هم وي. فاسق هغې ته ویلی شي چې یو ګناه کوي او غټه ګناه کوي، ورپسې فاجر هغې ته ویلی شي چې ښکاره ګناه کوي. نو ګیره ګناه هم غټه ده او دا ښکاره ګناه د خلکو ته ښکاري. د دې د وجې نه چې کم کس ګیره خري یا د موټي نه کمه ګیره وي نو دا فاسق او فاجر انسان دی. لہذا یو ګیره خریل دی او بله ګیره کې دا ډیزاینونه جوړول دي نو دا خو ګیره خریل دا اگر چې لویه ګناه ده، خو بیا ګیره پسې ټوقې کول دا د هغې نه هم لویه ګناه ده. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په مسلم شریف کې د حدیث مبارک دا راوړی دی چې رسول الله مبارک فرمایي چې العشر من الفطرة، لس څیزونه چې کوم دی دا د انبیاو فطرت دی، بلکل دا د هغوی پیدایشي سنتو. نو په هغې کې دا دی چې اعفاء اللحى وقصر الشوارب، ګیره دا اوږدول او برید دا کټ کول. نو دا د تمامو انبیاو سنت دی چې ګیره به چې کوم دی دا اوږدی او برید دا به کټ کې. لہذا حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه په بازار نومي کتاب کې یو روایت را نقل دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې تاسو د مجوسیانو دا کم خلک چې د اور عبادت کوي نو د دوی مخالفت وکړئ او داسې کار وکړئ چې تاسو برید کټ کړئ او ګیرې اوږدې کړئ، ځکه چې مجوسیانو خپلې ګیرې کټ کړي دي او برید یې اوږده کړي دي. د دې په وجه باندې د هغوی سره مشابهت راځي. نو به حیثیت مسلمان بالکل هغه دی په دې باندې سوچ وکړي چې زما مشابهت که داسې وي چې ګیره مې اوږده وي او برید مې کټ وي دا د مسلمانانو شعار دی او زما د دوی سره یو شانوالی دی. خو کوم سړی چې دا برید اوږدی او ګیره کټ کوي نو ګورې دا د پیغمبر علیه السلام د قول مطابق دا د مجوسیانو عادت دی او دا چې کوم دی د هغوی شعار دی. د دې نه ځان ساتل پکار دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې تاسو خپل بریتونه کټ کړئ او خپلې ګیرې اوږدې کړئ او په دې سره د مجوسیانو دا مخالفت وکړئ. دا حدیث مبارک ابو هریره رضی الله تعالی عنه په مسلم شریف کې راوړی دی. د دې د وجې نه دا دومره احادیث مبارکه د دې نه دا معلومیږي چې ګیره دا خریل یا پکې ډیزاین جوړل یا د موټي نه کمه پرېښودل دا ناجایز او حرام دی. د اسلام لمخه چې کم سړی قاصد وي او خط راوړي نو د اسلام کې د هغه وجل دا جایز نه دی. که هر رنګه وي کافر وي که خط یې دله راوړه او قاصد دی نو دا به نه وجني. پیغمبر علیه السلام له یو قاصد خط راوړه او هغه چې کوم دی د خپل برید اوږده کړي و د خپله ګیرې دا خریلې و لرې کړې وه. پیغمبر علیه السلام ورته ویل دا تا څه کړي دي؟ نو هغه ورته ویل موږ ته خپل یعنې خدای وی چې کوم د پارس بادشاهانو هغوی ته به دوی خپل خدای وي چې تاسو چې کوم دی برید غټ کړئ او ګیرې چې کوم دی هغه دا کټ کړئ او مطلب ویې خرایه. وی خطا ته خپل خدای یعنی یو بنده چې کوم دی دا ویلی دي، خو ما ته خپل رب دا ویلی دي چې ګیرې اوږدې کړئ او برید چې کوم دی هغه کټ کړئ. یو قاصد راغلی پیغمبر علیه السلام چې کله د هغه مخ ته وکتل دا ګیرې چې کوم دی ختمه کړې وه او دا برید دی اوږده کړي و. نو پیغمبر علیه السلام ورته قسم وخوړه چې زما د قسم په رب باندې وي که چېرته ته قاصد نه وي په اسلام کې ستا وجل حرام نه وي
نو ما به ستا دا سر چې کوم دی هغه کټ کړی وي، د دې د وجې نه چې تا دا د الله جل شانه تخلیق چې کوم دی بدل کړی دی. الله تعالی یو شان پیدا کړی او تا د ځانه دا بل څیز جوړ کړی دی. د دې په وجه باندې دا ګیره خریل چې کوم دی دا داسې ګناه ده چې د دې په حرمت باندې د ټولو امت چې کوم دی اجماع ده. نو د دې نه ځان ساتل پکار دی. د امت چې څومره د پیغمبر علیه السلام د امت څومره ورثه د وارثان د رسول الله مبارک علما تیر شوي دي، یو عالم هم په دې باندې قایل نه دی چې ګیره خریل دا جایز دی، بلکې ټول په دې باندې اجماع ده چې ګیره پرېښودل دا چې کوم دی واجب دی. د ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې او د امام مالک، د امام شافعي، د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او د دې ټولو ائمو په نسبت باندې علامه سبکی رحمت الله علیه فرمایي چې هغه د دې ټولو په نسبت باندې ګیره دا پرېښودل دا واجب دی او خریل چې کوم دی هغه حرام دی. لہذا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې کوم دی دا په وادر النوادر کې دا فرمایي چې ګیره دا به حیثیت مسلمان دا هر سړی پرېږدي او برید چې کوم دی دا به کټ کوي او ګیره چې کوم دی دا به د موټي نه کمه نه وي. که د موټي نه ګیره کمه وي په دې باندې به د ګیرې اطلاق نه کیږي، بلکې دا هغه شان ګناهګار دی څنګه چې یو ګیره خریلی ګناهګار دی. د دې په وجه باندې ګیره کم از کم دا به د موټي نه کمه نه وي. بل دا دی چې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې کله به هغه عمرې لته نو دا خپل ګیره مبارک چې کوم دی دا به یې راونیوله او د لاس د قبضې نه ښکته چې کوم دی دا به یې کټ کړله. مطلب موټي ګیرې نه چېرته یو صحابي ګیره دا کمه کړې نه ده. د علامه علایي رحمت الله علیه د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په دې قول کې په آخره کې دا فرمای چې د چا دپاره هم دا حلال نه دی چې هغه ګیره چې کوم دی دا څه شی کي دا کټ کي. د دې د وجې نه چې علامه شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه دا په شذي نومي کتاب دی په هغې کې دا فرمای چې ګیره دا به خامخا چې کوم دی واما تقصير اللحى بحيث تصير قصيرة من القبضة نو په غیر جائز من مذاهب الاربعه چې ګیره دا د موټي نه کمه کټ کول کمه پرېښودل دا په څلورو مذهبو کې چې کوم دی دا ناجایز او ناروا دي. د دې په وجه باندې ګیره دا کټ کول نه دي پکار، ګیره دا پرېښودل پکار دي. موږ مسلمانان یو که نورې سمني او په ورځ د محشر پیغمبر علیه السلام زموږ نه مخ واړی نو دا څومره د تباهۍ او د رسوایۍ خبره ده. د دې په وجه باندې ګیره دا د مسلمانۍ شعار دی، مسلمان پې پیژندلی کېږي. پیغمبر علیه السلام یې بار بار تلقین فرمایلی دی او د دې ټولو نه په اخوا باندې د ګیرې د پرېښودلو دپاره دومره کافي ده چې پیغمبر علیه السلام د کائنات د ټولو نه ښایسته بهترین انسان و او د هغه په مخ باندې ګیره وه. د یوسف علیه السلام د ټولو نه چې کوم دی هغه بهترین انسان و او د هغه په مخ مبارک باندې دا ګیره وه. لہذا ګیره دا د مختلفو ګناهونو مجموعه ده. علماو لیکلي دي چې ګیره دا د 9 ګناهونو چې کوم دی چې کوم کبایر ګناهونه دي د هغې مجموعه ده. په هغې کې یو دا دی چې د پیغمبر علیه السلام د صریح حکم مخالفت دی په ګیره خریلو کې. دویم دا چې دا د تمامو انبیاو سنت او فطرت مخالفت ته کوي. دریم دا ده چې ګناه هم کوي او ګناه په ښکاره باندې هم کوي. نو ګوره یو ګناه کول دی بل ګناه په ښکاره باندې کول دی، نو د یو د ګناه ده او بل ګناه په ښکاره باندې کول د دې زیاته ګناه ده. نو ګیره هغه ګناهونو کې راځي چې دا ښکاري. لہذا دا ګناه هغه مشهورتیا کول دا هم ځان له ګناه وي. څلورم نمبر چې کوم دی د الله تعالی په خلقات کې الله تعالی چې دا انسانان څنګه پیدا کړي دي. سړي داسې پیدا کړي دي چې دوی به ګیر او بریت وي، ښځې داسې پیدا کړي دي چې د دوی به ګیر او بریت نه وي. نو دا ته ګیر او بریت خرې یا ګیره خرې نو داسې ده چې دا د الله تعالی په خلقت کې دا ته تغیر او تبدل راوستل غواړي. د الله تعالی خلقت بدله، الله تعالی یو شان پیدا کړي ته ځان بل شان کې. بل دا ده چې د کافرانو سره په دې کې مشابهت راځي. ته ګیره اوږده کټ کې بریت دا اوږد کې نو دا د کافرو سره مجوسیانو سره مشابهت ده. یا ګیره هم وخورې بریت ورسره هم وخورې نو دا خو د کافرو سره او د عیسیانو سره مشابهت ده. لہذا ګیره به د مسلمان اوږده وي او بریت چې کوم دی دا به د مسلمان دا کټ وي. بل شپږم چې کوم دی دا د ښځو سره تشبیه ده. پیغمبر علیه السلام فرمای چې لعنت دی په هغه سړو باندې چې کوم د ښځو سره مشابهت کوي او د ښځو سره چې کوم دی ځان یو شان کوي.
بل دا چې دا کم مخنثین دي هجړاګان دي د هغوی سره تشبیه ده نو دا بله ګناه ده. اتم نمبر دا ده چې ګناه یو وخت خلکو کې زنا ده لویه ګناه ده خو دا چې یو سړی کوي یو ټیم کې کوي خو ګیره خریل داسې ګناه ده چې دا تسلسل او استمرار سره دا ګناه جاري وي همیشه انسان په دې کې مبتلا وي تر دې وخته پورې علماو لیکلي دي چې یو سړی دا په مونځ باندې ولاړ وي هم ګیره چې خری یا د موټي نه کمه پرېښي د پسې ګناه چې کوم دی دا یونټ دا سټارټ وي او ګناه یعنی چې کوم لیکل وي ګناه په د پسې لیکلی کېږي. بله دا د نهم نمبر دا دی چې دا اسلامي دیني چې کوم شعایر دي د هغې خلاف ورزي ده. نو د دې په وجه باندې دا څومره خبرې چې موږ ذکر کړي حاصله دا دی چې ګیره خریل دا ګناه کبیره ده د دومره د 9 لویو ګناهونو مجموعه ده. پیغمبر علیه السلام به د ټولو نه لومبی چې کله قبر کې انسان کېښودلی شي د رسول الله مبارک به درته دا صحره چې کوم دی او د هغوی مخ مبارک دا به درته پیش کولی شي نو داسې نه چې په قبر کې پیغمبر علیه السلام دا مخ درنه واړی او یا په قبر کې چې کوم دی ته د پیغمبر علیه السلام په دین او په ملت باندې چې کوم دی دا بیا ځان یو شانواله ثابتولی نشي. بل پیغمبر علیه السلام فرمای من تشبه بقوم فهو منه چا چې د کم قوم په شان ځان کده د هغوی نه دی. نو یو سړی د دې ته سوچ وکړي چې دا ګیره پرېښودل او برید کټ کول دا د مسلمانانو شعار دی د محمد رسول الله شکل هم دغه شانو او کم ګیره دا خریل او برید ورسره پرېښودل یا برید هم ورسره خریل دا د کافرو د مجوسیانو د کسرا او د لوی بادشاهانو چې کوم دی دغه د هغوی سره یو شان کول دي ځان. نو سړي چې کم خلک خوښ وي د هغوی په شان دي ځان کي. الله تعالی دې په دې باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.